خلکو دا یو تاثر دی چې مونږه روجه ونیسو نو زمونږ بدن او جسد با کمزور شي. حالان کې داسې نه ده. ملفوظات اعلی حضرت کې امام اہل سنت فرمای چې یو کال د رمضان المبارک نا لږه غونته کې موده وړاندې ما خپل والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمت په خوب کې وکتو او ما ته وی چې بچیا را روان رمضان کې با تسخ بیماریږي خو ګوره خیال کوا چې د رمضان المبارک دا روزي دا در نه قضا نشي. امام اہل سنت فرمای وی زما د والد گرامی چې ما په خوب کې کتلو حسب الارشاد واقعي چې کله رمضان المبارک راغو نو زه سخت بیمار شوم او د بیماری په حالت کې ما د رمضان المبارک دغه د برکتونو نه ډکې روزي ونیولې یوم قضا نه کو پرې مې نه خوا او رب ذوالجلال د رمضان المبارک د روزو د نیولو برکت سره رب ذوالجلال د دې روزي په برکت باندې زما د بدن نه غټولې بیماری ختم کړي او ویولې به نه ختمې دي چې د کونینو سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان عالی شان دے سومو تصحو تاسو روجی انہی سے رب ذوالجلال بتاسو لا صحتون در کی نو دا خلقو یو غلط تاثر دے چی مونگ با روجه انہی سو نو مونگ با بیمار شو مونگ با کمزور شو نا روجه چی نیسی دا کونین سردار فرمائی رب ذوالجلال بتالا صحت در کی باری تعالی دے زمونگ استاسو دا روجی اخپل عظیم بارگاہ کے پڑھر سبان دے قبول و منظور کی.